یو ډېره ښه پارټي ده او ډېر ووټ بینک والا ده او ډېر معزز خلک دي نو د هغوی د طرف نه رابطې شوي دي اتحاد دپاره او په قومي سطح باندې هم په صوبایي سطح باندې. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم مونږ سره د کیمرې په شا زمونږ ملګری شهنشاه موجود دی او مونږ ناست یو رسالپور کې پیر محمد اسلم صاحب. پیر اسلم صاحب د تعارف محتاج نه دی، د دې علاقې کې یو خپل حیثیت لري، سیاسی لحاظ سره خپل اهمیت دی په علاقه کې او اوس د موجوده چې کوم الیکشن اعلانات شوي دي، شیډیول جاری شوی دی، نو د قومي اسمبلی دپاره N33 ته پاکستان پیپل پارټۍ طرف نه امیدوار دی. پیر اسلم صاحب دې حلقې ته د سیاست ته هر لحاظ سره په ټول برابر دی، که هغه د دې خپل یو نظریاتي تعلق دی، که هغه د دې ویژن دی، که هغه د دې بیانیه ده، که هغه د دې د خلقو سره د رابطو انداز دی او خلقو سره د تړون. مونږ موقع مناسبت سره دې سره به څو خبرې کوو د دې نه را روان لایحه عمل او نور اوورال د نوښار سیاست باندې. پیر صاحب ډېره مننه، تاسو مونږ له ټایم راکړو. اول خو دا ووایئ چې د پیپل پارټۍ د طرف نه ټیکټ تاسو ته میلاو شو، کاغذونه مو داخل کړي دي، لایحه عمل به موسی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني تفهیم بھائی، کامران بھائی، شهنشاه بھائی، تاسو ډېره مننه چې دا موقع مو راکړه. خبره داسې ده چې پاکستان پیپل پارټۍ په نوښار کې نه بلکې په پوره پاکستان کې ډېره غټه پارټي ده او پارټۍ را باندې یو ذمواري راواچول او قرباني ده، قرباني به ورکوو هر ځای کې پارټۍ دپاره. هلکه خو زما پې کې 85 وه، خو چونکې پارټۍ مناسب وګڼله چېرې N33 نه الیکشن به ته کې او خامخا به کې د تنظیمونو هم دا فرمایش و اصرار و، نو بس پارټۍ ته قرباني ضرورت دی او هغه قرباني به ورکوو. انشاءالله الیکشن به پوره کوشش کوو چېرې د الیکشن وګټو. پیر صاحب دلته نوښار کې پاکستان پیپل پارټي خپل یو اهمیت لري، قیادت یې کړی دی، دلته کې ډېر غټې منصوبې قیادت، نصیر الله بابر غوندې کسان، لیاقت شباب غوندې کسان، وزارتونه تیر شوي دي. اوس چې تاسو راووتئ نو خلکو طرف نه ریسپانس څه دی؟ ریسپانس خو لا مونږ کمپین آغاز کړی نه دی او انشاءالله ریسپانس خو ښه دی. پرون راسې لګاتار چې چا ته پته لګېدلې ده، خلک رابطې کوي، خلک رابطه کې دي او خلکو سره بل آپشن نشته په دې دغه کې. پی ټي آی چې ده نو په خپل ځای باندې په کرایسس کې ده او دغه شان نورې پارټیانې چې دغه وکتلی شوې ډېرې. کې پی کې کې په پیپل پارټۍ ته په یو دور کې نصیر الله بابر نه راوالی تر شباب صاحب دور چې کم تیر شو نو ډېر ښه کارونه پکې شوي دي. خلکو ته روزګار ورکړی شوی دی، خلکو ته خپل حق میلاو شوی دی، بې نظیر انکم سپورټ پروګرامونه ورکړي شوي دي. بیا که تاسو ګورئ دا مردان حالات وګورئ، که NP پکې کار کړی دی یا په صوبه کې کړی دی، نو دا د زرداري صاحب نه بغیر ناممکنه کار و. زه حیدر خان سره ناست وم یو موقع باندې او هغوی خپله دا منلې وه چېرې په یو درخواست باندې ما ته 28 کالجونه زرداري صاحب منظور کړي دي. نو که وګورئ په KPK کې چې څومره ترقیاتي کار شوی دی، نو دا زموږ د پاکستان پیپل پارټۍ نه علاوه نه ده. جی پیر صاحب د نوښار ادارې دې ټایم کې که هسپتال دی، ټیم دی، بل سیاسي مداخلت، انتظامي مداخلت، دې حوالې سره به څه وایي؟ یاره زه به دا ووایم چې پاکستان کې چې کوم الیکشن کیږي د ادارو خامخا مداخلت وي او دا روټین خبره ده، خو خبره دا ده چې ووټ خو ادارو نوښار کې زیات نه دی. تاسو ته ریپورټ څه دی؟ هغه وجه دا ده چې دلته کې زیاتتر سیسټم تاسو ګورئ نو NT پرویز خټک سیسټم روان دی. جی خو چونکې زموږ نظریات او سیسټم بدل دی، سوچ مو بدل دی، نو موږ په نیگیټیو پوینټ سره نه ځو.
مداخلت ډېر دی پکې خو خبره ده چې ووټ خو ادارو سره نه دی کنه ووټ خو عوام سره دی عوام محروم پاتې شوي دي که وګورئ د تعلیم په لحاظ سره د صحت په لحاظ سره هر قسم محرومیت په نوخار کې ښه برابر دی بلکې د ټول پاکستان نه پکې سیوا دی پاکستان پیپل پارټي یو منشور او روټي کپلا مکان دغه بعد حکومتونو لارو څنګه تاسو وی چې په دفاع کې راشي 21-22 کالجونو مزدوري ورکوي مشکان دا شان بنزین انکم سپورټ پروګرام راغلی معاشي مسایل حل کولو لپاره دی غریب ولس آیا پیپل پارټي حکومت چې ختم شوی دی هغې نه بعد څومره خلک په عوامو مسایل سیوا شو که د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام ته وګورو نو منشور زموږ په 2018 کې دا اوس خو صرف د چې کوم بیوا دي هغه یا ډیر غریب دي یا ډیره ګیسه پیټه طبقه ده نو هغوی ته میلاویږي خو زموږ منشور کې دا شامل و چې نوجوان دپاره روزګار دی کم چې زموږ پیغلې خویندې میندې دي بچیانې دي هغوی دپاره خپل د جهیز سیسټم و او دا شان ضعیف دپاره نرسنګ هوم ورته عموما د بار ملکونو کې نرسنګ هوم وایي چې بھئی د هغوی خدمت کیږي د چې کم داسې د اوور ایج خلک دي او د چا د خدمت څوک شته نه دی نو ډېر ښکلی پروګرام دی د پاکستان پیپل پارټۍ سره او ډېر حده پورې شوی دی صوبو ته خپل حق میلاو شوی دی دغه شان فلاح و بهبود دپاره پاکستان پیپل پارټۍ نه علاوه چا داسې اقدامات نه دي کړي نو انشاءالله پروګرام روان دی او دې کې مزید نور زموږ صرف د کې پی کې او د نوخار او د دې علاقې به خبره نه کوو بلکې د بلوچستان دپاره چې زرداري صاحب کم میشن روان کړی دی چې کم پتریلا او کم بنجر ځمکې دي انشاءالله اب هم سیراب کیږي پیر صاحب الیکشن دپاره مقامی طور یو خو برم ایڈجسټمنټ خبرې شروع د قیادت تو قیادت ستاسو لوکل سطح باندې څه خبرې چا سره شته لوکل سطح باندې به انشاءالله خبرې کیږي سبا نه موږ کمپین آغاز به کوو کاغذونه به جمع کوو هغې نه پس بیا داسې یو ډېره ښه پارټي ده او ډېر ووټ بینک والا ده او ډېر معزز خلک دي نو د هغوی د طرف نه رابطې شوي دي د اتحاد دپاره او په قومي سطح باندې هم په صوبایي سطح باندې خو قومي سطح باندې به مونږ خواهش به زمونږ دا وي باقي که میرټ ته هم وګورئ نو مونږ په میرټ یو په قومي کې او صوبایي سطح باندې مونږ زیاتتر باندې خواهشمند یو چې را اتحاد وکړو ګرانو کتونکو پیر اسلم صاحب ما چې څنګه وې د کم میدان ته راوتی دی او کم دنګل ته انتخابي دا دنګل زموږ د ملک سیاسي صورتحال د ضلعې دا صورتحال او د قیادت ته نو دې ته هر لحاظ سره په خپل ټول باندې برابر دی او د پاکستان پیپل پارټۍ د طرف نه راوتی دی د پاکستان پیپل پارټۍ په نوخار کې یو خپل مضبوط ووټ بینک هم لري او یو ډېر لوی رابطه ده او سلسله ده دلته نجاري ده او هر انتخاباتو کې د دوی خپله یو حصه وي نو را روان الیکشن د دې هغې دارومدار به په پارټۍ کارکون باندې وي او انتخاباتو حوالې سره د حکمت عملی باندې دغه یو څو خبرو سره اجازت غواړو د الله په امان